بسم الله الرحمن الرحیم. دا ایوب خان صاحب خو زمونږ دې ځای ته راغلی دی، الله دې له ډېر اجر ورکړي. او زما نوم اصغر دی جي، او الحمدلله زه خو د تحریک لبیک دپاره خو دا ډېره وړه خبره ده. انشاءالله د هغې دپاره زمونږ مال او جان هر څه حاضر دي. او د دې تحریک لبیک خادم حسین رضوي صاحب چې کوم دی د دې مشري کوي، او خاص کر زمونږ د دې سره تعلق د محمد امین حاجي صاحب په ذریعه باندې دی. او موږ خاص کر د محمد امین حاجي صاحب رحمت الله تعالی مبارک صاحب د هغې موږ مریدان یې جي. نو د هغې دپاره خو زمونږ اوټ خو ډېره وړه خبره ده. د هغې دپاره زمونږ جان او مال هر څه په څه ټیم چې نو هغه موږ ورته الحمدلله حاضر وي. او دا د اوټو یا د نورو دغه خبرې نه دي جي، هغې سره زمونږ د زړه تعلق دی جي، او د محبت یو تعلق هم دی ورسره. او ډاکټر صاحب د الله ډېر اجر ورکړي، او الله دې هغه په دې خپل میشن کې کامیاب کړي. السلام علیکم. کمپین مو بس وشو کنه ما دې طرف ته را روان کړم. زمونږ اوس الیکشن را روانې دي، او که تاسو ته پته چې دلته کې لس پنځلس کاله وشول په دې ځای باندې خلک کوزي پاس شي باندې، او بیا چې ووټونه واخلي نو بیا په دې طرف وړو راځي نه. زمونږ دا یو کیلومیټر دوه لار ده، دا ده او دا بله لار ده. دا مې مالب خان ته په دغه کې راوسته چې د دې لږ دا وکړو، د کوم خلک چې ګرځي چې دوی ته ښه صفا پته ولګي، او دا ورته ووایو چې یاره تاسو اول به دا کار کوئ، د هغې نه پس به بیا دلته ووټ له راځئ. او زه ورته د خپل طرف نه دا وایم چې دې علاقې کې تاسو ووټ اخیستی دی، مخکې راغلی یم، او بیا هم درته دروازې کلو دي راځئ، خو چې تر څو مو دا کار نه کړی، ځکه چې د دې علاقې باندې تاسو ووټ والئ بیا دې خوا ګورئ نه. زمونږ دا درې مسلې ډېرې اهمې دي. د دې یوه غټه مسله خو زموږ د بجلۍ ده چې بجلي انتهایي کمه ده، ټرانسفارمر ځان له د دې علاقې نشته دی، او د مین روډ نه تار راغلی دی نو بجلي کمه ده. بله د لارې خبره ده چې دا لار چې ده نو په دې باندې دا خلک چې کله بیمار شي یا باران وشي او بیماري راشي کور کې، یا باران وشي نو هغه ډېر زیات په مشکله باندې د دې ځای نه بیا وځي. او دا غټه مسله خو پکې دا ټوله د جومات ته چې دا جومات دوه څلور مرلیو مخکې نو په دې کې به د عام جمع کېده، اوس ماشاءالله دې کې د جمعې جمع هم کېږي، او ماشومان هم پکې سبق وایي. د دې جومات لږ ځای موږ ورکړو، او خپلې پیسې مو ورته لږې لږې راغونډې کړې، بنیاد مو کېښو. نو موږ دا وایو چې یاره موږ سره په دې جومات کې چې کم شتمن خلک وي او هغوی امداد کول غواړي، نو دې جومات سره د امداد وشي. دا جومات دغه شی د حکومت وخت نه مو اپیل دی چې تاسو په دې علاقه باندې مخکې هم پاتې شوي، اوس هم زما په خیال چې دې خوا چې کیدای شي چې تاسو رام نه شي، ځکه چې تاسو دې طرف ته اړوسو کړي نه دي. که د بجلۍ حالات وګورئ نو بجلۍ هم د دې ذمواري ده، ځکه چې ته اوټ زمانه واخلې نو د اوټ مقصد دا دی چې ته ماله څه وکړې که نه. زه تا نه روټۍ نه غواړم، تا نه پیسې نه غواړم، تا نه نوکري نه غواړم. نو دا کوم سهولیت چې دی دا خو دا دلته کومه علاقه چې یقین وکړه چې دا ډېره زیاته پاسمانده ده، او دا ډېره زیاته وروسته پاتې شوې ده. ګیس خو ډېره مشکله ده چې دلته راشي، هغه غټو غټو کلو ته نشته. موږ وایو چې دا روډ دې پوه شي او د بجلۍ دا سیسټم دې راته وکړي، نو دا به دی. او د ایوب خان روډ ډېره مننه کومه چې زما په یو وینا باندې راغی، او امید ترې لرم چې د جومات دا مسله به راله هغه د دې دا پارټي چې کومه ده دې جوماتونه جوړ کړي دي مخکې، او د دې جومات ورته زه درخواست کوم چې په دې جومات کې را سره پوره دغه وکړي، او دا جومات راته برابر کړي، ځکه چې د دې کومه دغه ده نو هغه خو به تاسو پېژنئ، محمد امین حاجي صاحب هغه خو د دې علاقې دپاره یو ډېر لوی خدمات دي. که هغه تاریخ وګورئ نو د هغه کتابونه بیا وګورئ نو د هغه لوسی چې کوم دی هغه دغه ته الیکشن ته ولاړ دی، نو هغوی ته مو درخواست کوو چې زمونږ که دا ویډیو وکتل او زمونږ په دې جومات یې نظر وکړو او دی راله زر تر زر وکړو نو ډېره مننه وی. او ایوب خان بهی ته درخواست هم کوم چې ایوب خان بهی زمونږ د اواز چې تر کومه پورې رسي دا به راله رسئ، او د دې خلکو د سر سورې شه د دې خلکو په سر لاس کېده. امید د رب نه کوم چې تا کم کارونه کړي ده او د خلکو له یې څه کړي ده هغه خلکو ته پته ده. خو زمونږ د علاقې ته چې دی ګوره دلته کې زیاتره د ماشومان چې دا بې تعلیمه پاتې کېږي، د سکول دغه نشته، چې استاد خو ورته دی سبق څه ورته ښیي، راځي مدرسې ته دلته کې د جومات ته راځي،
دلته زمونږ دا کوشش دی چې دلته د ماشومانو لپاره موږ مدرسه هم جوړه کړو. زما خپله دا کوشش دی چې دلته کې زه د یو ورکوټي هسپتال منظوري هم واخلم، خو ځکه چې دلته هسپتالونه هم ډېر لرې دي او ډېر زیات تکلیف چې هسپتال ته سړی دې ځای نه مریض بوځي، نو اول لاره خرابه ده چې ځي او دغه کېږي، هغه اکثر راته په لار کې مړم شي. نو ډېر انتهایي په دې علاقه کې موږ په دې ضلع 400 کې موږ اړو په زما په خیال چې دا به په دې سره په کاغذونو کې یعنې دا یا به دا علاقه په دې دغه کې نه، ځکه چې دا ډېره زیاته وروسته پاتې شوې ده. نو امید د رب نه الف خان نه کوم چې زموږ د اواز هم اوچت کړي او زموږ په دې خبرو باندې خبرې مو کړي. نو الف خان ته زه درخواست ورکوم چې راشي په دې خبرو